تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الأفضل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة في الليل والنهار. والأفضل عند الإمامين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أن يصلي في الليل مثنى مثنى وفي النهار 4 4. نوافل سره متعلق د ورځې او د شپې چې کوم نوافل دي د افضلیت مسله ذکر کیږي چې د ورځې څو رکعاته په یو نیت سره په یو سلام ګرځولو سره کول بهتر دی او غوره دی، او د شپې څو رکعاته یو نیت سره یو سلام سره بهتر او غوره دی. نو په دې کې د احناف لکه چې کوم زمونږ مسلک او مذهب دی، امام ابو حنیفه رحمه الله او د دو شاګردان امام ابو یوسف اور امام محمد رحمه الله تعالی د دو جدا مذاهب دي. یو طرف ته امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دی، هغه فرمایي چې ای یصلی 4 رکعات بتسلیمه واحده فی الليل والنهار. د شپې او د ورځې خو دا 4 رکعاته په یو سلام ګرځولو سره دا بهتر دی او غوره دی. لکه که د شپې نفل کوي او که د ورځې کوي خو د 4 رکعاتو نیت دی کوي او 4 رکعاته نفل دی کوي. والافضل عند الامامین ابي یوسف ومحمد رحمهم الله تعالی، او د دواړو امامانو چې ابو یوسف او امام محمد دی رحمهم الله تعالی، دا دواړه فرمایي ان یصلی فی اللیل چې مونځ دی کوي په شپې کې نفل مونځ مثنا مثنا 2 رکعاته، وفي النهار او په ورځې کې 4 4 رکعاته. وایي که د ورځې نفل کوي نو دله 4 رکعاته په یو سلام سره غوره او بهتر دی، او که د شپې کوي نو 2 رکعاته دي په یو سلام سره کوي نو دا غوره او بهتر دی. طول القيام والقراءة افضل من كثرة الركعات. و قیام او قرات د دې طوالت او ګدواله دا افضل دی د زیات رکعاتونو نه. لکه مثال په تور باندې یو سړی 4 رکعاته کوي خو د لنډ کوي، او بل سړی 2 رکعاته نفل کوي خو په دې نفلو کې قیام زیات دی، زیات ولاړ دی، زیات آیتونه پکې وي، اوږده سورتونه پکې وي، نو د 2 رکعاته چې دي د هغه 4 رکعاتونه افضل او بهتر دي، ځکه چې په دې کې قیام او قرات چې دی دا اوږد دی، دا زیات دی. نو چې کوم رکعاتونو کې قرات او قیام اوږد وي طویل وي نو هغه بهتر دي د هغه زیاتو رکعاتونو نه چې هغه رکعاتونه په هغې کې قیام او قرات چې دی هغه لنډ وي، مختصر وي او رکعاتونه زیات وي. التنفل باللیل افضل من التنفل بالنهار. او د شپې نوافل چې دي وی دا غوره دي د ورځې د نوافلو نه. لکه د شپې نفلو له زیات ترجیح ورکول پکار دي، چې د شپې سړی نوافل کوي نو دا بهتر دي، اجر زیات دی په مقابلې د ورځې د نفلونو کې. خو دا مطلب نه دی چې یو سړی د ورځې نفلونه پرېږدي، بالکل د ورځې دې نه کوي او صرف د شپې دي کوي. د ورځې دې هم نفلونه کوي خو د شپې نوافلو کې اجر زیات دی، ثواب زیات دی، چې د آرام وخت دی، د آرام موقع ده، خو په دې وخت کې هم د الله ته ولاړ دی، الله طرف ته متوجه شوی دی، نو د شپې نفلونه چې دي دا د ورځې د نفلونو نه بهتر دي او غوره دي. الله رب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.